یو خو ستاسو علم کې دا زمونږه د اقبال ډاکټر صاحب د کلي غټ خدمت کړی و، هغه وفات شو. او بل تاسو به نه پیژنئ د علم او د تزکیې او د تصوف په دنیا کې یو لوی نوم پیر مختار الدین صاحب چې دا د شیخ زکریا رحمت الله علیه چا چې دا په ذیل اعمال لیکلی دی، نو زما په خیال چې په دې علاقو کې دا یو تن د هغې شاګردانو کې پاتې و، هغه هم نن وفات شو. د کربوغي شریف چې کوم مفتی مختار الدین صاحب دی، نو د هغې ته به دعاګانې هم کوو. او مسله به هم دا یاد ساتو که لوی عالم، لوی پیر، لوی شخصیت وي، خو بیا وروستو خلک د هغې جنازې 2 ګنټې نه 2 ورځې ایساري کړي، دا د شریعت خلاف کار دی. سړی لوی شخصیت و، اوس جنازه به یې چې ته سبا کوي، دا دونه اوږدې شپې چې ته ماسپښین مازدیګر وفات شوی دی، نو دا جنازو کې تاخیر دا کار ناروا دی. هغه رس پیر ذوالفقار صاحب رحمت الله علیه هم وفات شو، نن غرمه وفات شو، سبا غرمې ته ولا جنازه مقرر کړه. نو والله اعلم چې دا بعضې خلک داسې کارونه وکړي چې دا د خلکو دپاره بیا که ته ورته پیغمبر داسې ویلې د پلانکي د خلیفګان او مریدان نه پوهېده سو، نو دا هم دې سره زیاتي کولی. هغې خو ټول عمر د اتباع د نبي دعوت چلولی، او ته دغه جنازو کې د پیغمبر د تابعدارۍ خلاف دغه کارونه پکې ناروا دي. البته پیر مختار الدین صاحب دا د تصنیف و تعلیب په دنیا کې، د تزکیې د سلوک په دنیا کې دا یو لوی نوم و. د هغې دپاره هم دعا وغواړئ چې الله پاک د مغفرت نصیب کړي، الله ورته هغه جان ښایسته کړي څونه نیک اعمال یې کړي، الله دې ورته قبولیت ورکړي، الله یې تقصیرات معاف کړي. او ډاکټر اقبال صاحب الله دې هغې ته هم هغه جان ښایسته کړي. د جمع دعا ورته وغواړئ. اللهم اغفر ارحمهما ولا ترحمهما، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، اللهم من احييت منا فولي الاسلام ومن توفيت منا فتوفر بنا، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى